السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمانه نن ویډیو د پښتونخوا حکومت لپاره د کم چې د پی ټی آی کسان دي او په اسمبلی کې ناست دي دای ته یو درخواست دی چې د دې منډو تړلو ناشور شرابې نه نه جوړیږي. زمونږ دې ته هیڅ ضرورت نشته. کوم پی ټی آی ورکرانو سره چې ظلم شوی دی د هغې تپوس دې وکړی شي. په پښتونخوا دې موږ له زمونږ په مدنیاتو موږ له اختیار راکړی شي. موږ د خپل صوبې اختیار غواړو. زمونږ په پښتونخوا کې بجلی جوړیږي پنجاب ته ځي چې پنجاب کې په 50 روپۍ یونټي موږ ته به په 20 روپۍ. که پنجاب په موږ غنم باندې چې موږ په دلته نه ډایرکټ بجلی باندول شو موږ خپل اختیار غواړو. که پنجاب کې یو پښتون نیول کېږي او کاروبار ته نه پرېښودل کېږي چې موږ دلته په پښتونخوا کې هغه که پولیس کې هغه که پاره محکمه کې که هغه غټ افسري که وړوکی افسري چې هغه موږ دلته نیو واپس یې پنجاب ته لیږو چې ځه تخته ټول کور ستا دلته ځای نشته. ماشاءالله زمونږ په پښتونخوا کې هېڅ شي کمی نشته. تانبه شته، پټرول شته، ګیس شته، بجلی شته، خو بیا هم پښتونخوا خواره ده. نو زه هماسې نه چې دا 15 کاله د پی ټي آی دا کوم کسان چې دي اسد کیسر صاحب شو، علي امین ګنډاپور شو، شهریار افریدي شو، محمد علي خان شو، داسې دا نور کسان شو او دی وایي چې دا خو موږ د په وټونو کې لاړه دا 15 کاله چې موږ عمران خان نه وټونه پټ شوي. عمران خان نه وټونه پټ شوي دي هغه د ملک خبره ده. په پښتونخوا کې په پی ټي آی حکومت دی. پی ټي آی له د ورکرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خپل ځانونه خراب کړي دي، منډې تړلې والي دي، خپل بې عزتۍ کړي دي. نو پښتونخوا باندې موږ مکمل اختیار غواړو. تاسو پښتونخوا جوړه کړئ چې پښتونخوا ته سالم پاکستان ګوري. راتلونکی حکومت په هم د پی ټي آی انشاءالله په پښتونخوا کې تاسو داسې کارونه وکړئ چې سبا تاسو چا له کوسي له وټ له نه ځئ چې را موږ له وټ راکړئ. دا پیره چې درته سنګوټ میلاو شوی د عمران خان په نوم باندې میلاو شوی دی ټولو ته وټو چې دا پیره تاسو سنګوټ اخیستی دی. راتلونکې پیره باندې به تاسو د عمران خان په نوم باندې وټ نه هلئ. دا پیره داسې کارونه وکړئ چې تاسو له خلک خپله وټ درکئ. که عمران خان یې او که نه چې موږ پښتانه تاسو له وټ درکوو. موږ له خپله صوبه روغه پکار ده، خپله صوبه کې امن پکار دی. او څنګه چې علي امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې پښتونخوا ته کم گاډي را دننه کېږي د هغې بچي کېږي، هغه که د آرمي که د پولیس وي که د هر سي. موږ په خپله پښتونخوا کې امن غواړو. موږ پښتانه یو، انسانان یو، مسلمانان یو. موږ نه د افغانستان جنګ ته ګډېږو، نه موږ د فلسطین جنګ ته ګډېږو. موږ له پاټا کې امن راولئ. موږ له پښتونخوا کې امن پکار دی، کاروبار پکار دی، کارخانې پکار دي. کم معدنیات چې د پښتونخوا نه ځي او په پنجاب کې په هغې کارخانې چلېږي هغه کارخانې موږ له په پښتونخوا کې پکار دي. داسې خو ډېر حکومتونه راغلي، نشنل او پکې راغی، جوماتیان او پکې راغلي، د دنیا د لګړ بګړ پکې راغللو. خو تاسو یو نوی کار وکئ، یو نوی نظام جوړ کړئ چې د پښتنو کوم تاسو له وټونه درکړي دي، چا قربانۍ ورکړي دي چې هغوی درپسې په سجده پرېنوځي چې خدای غرقه تباه کړه. زموږ په تاسو باندې 100% یقین دی. هغه که اسد کیسر صاحب شو، که علي امین ګنډاپور شو، که شهریار افریدي شو، که محمد علي خان شو، که نور داسې د پی ټي آی ورکران شو، لیډران شو، زموږ په تاسو باندې 100% یقین دی. خو چې زموږ دا یقین غلط نه کوي، پښتونخوا جوړه کوي. اسد کیسر صاحب نه ډېر خلک دا ګیله کوي چې صوابۍ کې څه نه دي کړي. ماشاءالله اسد کیسر صاحب صوابۍ رنګ کړې ده. صوابۍ کې د دنیا کارونه کړي دي، په پښتونخوا کې کړي دي. د سپیکرۍ سیټ یې پرېښودی دی د عمران خان لپاره. خو دا پیره تاسو سره یو ښکلې موقع ده. پښتنو دله په سرور کې وټ درکړی دی، په دومره سختو کې داسې په دهشتګردانه ماحول کې تاسو له وټ درکړی دی. نو چې دا پیره پښتانه مایوسه نه کوي. که کار خو مخکې کړی دی که نه دی کړی، مخکې خبرې تېرې دي. اوس دا پیره په پښتونخوا کې داسې یو نظام جوړ کړئ چې پښتونخوا پنجاب ته محتاجه نه یو. او په قسم دی په هغه الله چې په پښتونخوا کې کم معدنیات دي او پښتونخوا له خدای پاک څه ورکړي دا پنجاب به پښتونخوا ته محتاج وي. خو که زموږ پښتونخوا کې د سړي زامن رالو، اوس بس تاسو پته لګي چې تاسو ته د پښتونخوا مشري میلاو شو په دې دومره مشکل حالاتو کې. نو ستاسو پته ولګي چې تاسو پښتونخوا له څه کوئ. او چې وله ونه کړو نو آینده راتلونکي الیکشن کې عمران خان نه که تاسو سره توبه خدای توبه هر څوک راشي که نه نو دا پښتانه دله ګوره بیا وټ نه درکوي. پښتنو ګوره ستاسو لپاره خپلې زندګۍ قربان کړي، تاسو له وټونه درکړو، تاسو سره سختې تېرې کړې، تاسو نه کمپین چلولی دی، نه د چا کوسۍ له تللی دی. پښتانه خپله درغلي دي، تاسو له وټ درکړی دی. تاسو د پښتنو د وټ حق ادا کوئ، پښتونخوا راوچته کوئ. پښتونخوا کې داسې کارونه وکړئ چې موږ په فخر سره وایو چې او بلکل موږ عمران خان سره ولاړو، د عمران خان لیډرانو سره ولاړو، موږ وټ ورکړی دی، زموږ وټ په ځای تللی.